بعضې خلک محبت دپاره وظیفې کوي او هغې به مونږ وظیفې هم کوو او هر څه کوو مونځ هم کوو خو زمونږ وظیفې او زمونږ دغه اثر نه کوي. نو زما نیتمندو اول خالص نیت پکار دی. بعضې خلک داسې وي چې هغې د مطلب د نکاح نه مخکې هغې غلط کارونه کړي مطلب ناجایزه تعلقات ساتلي وي نو دا خلکو بیا په ډېره مشکل باندې دغه څه کار کېږي. اول د الله تعالی ته څه چې ته توبه وباسئ هغې نه بعد بیا چې کوم دی دغه وظایف شروع کړي او بیا دغه توبه ویستل چې بیا په دې نیت باندې چې دا کار وزه بیا کله هم نه کوم. نو کومو خلکو نه هم دغسې محبوب خفه وي او ورسره هغه رابطه نه کوي یا ورسره جوړېږي نه، یا بعضې خلک داسې وي چې هغې د واده نه مخکې هغه خپل محبوب سره هر قسم کیسې کړې وي او بیا چې محبوب خفه شوي او رشته ورسره نه کول غواړي نکاح ورسره نه کول غواړي او هغه د جنۍ استعمال کړي هم وي نو دغه خلک دا وظیفه وکړي. ضرور دي دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز تاسو ته به فایده ملاویږي. روا بخلی سور مرچ تو سور مرچ نه ګول مرچکی چې ورته موږ پښتو کې وایو هغه مرچکی به راواخلئ ګول دا روزانه 9 مرچکي راغستل دي. په 9 مرچکو باندې د قرآن مجید څه آیاتونه دي تاسو ته هغه زه ښایم انشاءالله. دا په هغې باندې د مول دي خو ځان ته د اور سکروټې هغه بلې کې انګار به ځان ته بل کې په انګار باندې هغه یو 9 واڼې یا 9 د مرچکي چې کوم دا په هغې باندې اچول دي په هغه ټایم باندې ټول په یو ټایم سوځول دي. روزانه دا وظیفه کول دي کم از کم 41 دنو پورې دا وظیفه وکړئ. شرط پکې دا دی چې هر مونځ به کوئ 15 واړه مونځونه شرط دی ورسره او د هر مونځ نه پس یو ځل استغفار ویلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. هر مونځ نه پس دا ویلی او بس شمه توبه وستل چې کم کار دې کړی وي هغې نه توبه وستل چې خدای پاک ما دغه سیسته بیا منځ دې کو خدای پاک زه دا کار بیا ګناه نه کوم د واده نه مخکې. نو دا عمل شروع کې بعض جنکې داسې وي چې هغه غریبان استعمال شي او بیا ته الکان روز شي. نن سبا دا مسلې به انتها زیاتې دي نو دا علاج دا عملو کې انشاءالله تاسو فایده په خپلو سترګو راشي او الک به سره هم رضا شي. که کم خلکو رشتو کې مطلب داسې مسله وي چې الک پلار نه مني یا د الک مور نه مني یا داسې جنې الک سره واده کول غواړي خو د جنې مور پلار نه مني هغې په دې باندې صرف اوبه دموي او هغې ته ورکوي چې هغې څکي یا خوږ څیز پې دموي هغې ته ورکوي چې هغې هغه څیز خوري. انشاءالله تاسو کار به 41 دنو کې ضرور کېږي. خو دا وظیفه کم خویندې کوي دا په مینس دوران کې نشي کولی عام چې کوم پاکي حالت کې دا وظیفه کوي ورځ د شماري چې منځ کې چوټیا ورځ راشي چوټیا ورځ ته بیا وباسي بیا د هغې نه بس بیا حساب ورپسې لګوي. نو 41 ورځې دا وظیفه کولی اول او اخر دی 41 بار درود شریف ویلی او 91 بار دا وظیفه کولی. خو شرط او اجازت دا دی مطلب اذن اجازت اغستل هغه دا دی چې کم کس 200 بار درود شریف په پیله ورځ باندې وي دا کس ته زما اجازت وي. نو عمل دا دی 9 مرچ چې کوم دي سور مرچ ګول مرچ په دې باندې 91 بار د قرآن مجید آیتونه دا یو دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والقیت علیک محبة منی ولتصنع على عینی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله لا اله الا هو الحي القيوم كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. دا تاسو ان شاء الله بس کوم باندې لیکم خو دا وظیفه چې اوکې تصور به دا وي چې خدای پاک قدیمه بس بالکل بېچینه او بېقراره کې څنګه دا اور کې دغه سو داسې دیمه بس بیخي بېچینه کې او دې ما سره نکاح ته غاړه کې د نکاح را سره وکړي. خو دا وظیفه د هغه خلکو لپاره چې کوم خلکو عزت خراب شوي د کوم خلکو عزت لوټ کړي وي او بیا چې هلکانو څه شوي دا وظیفه هغه لپاره بعضې ټایم مونږ وظایف شیر کوو بعضې خلکو تاسو سره د محبت دپاره درکوي نو مونږ د هغه خلکو لپاره کوو چې کوم خلکو سره مطلب داسې شوي چې عزت خراب شوي عزت یې لوټ شوي وي او خلک ته بیا وروستو کېږي. تقریبا ما یو څو ویډیوګانې مخکې شیر کړې وي تقریبا 4-5 د محبت باره کې. نو ته کم از کم زه د چا نوم نه اخلم چا ټلیفون کړي کوم ځای نه کړی خو هسې بالفرض خبره کوم د 2000 نه زیاتو به خلکو په دې یو هفته کې ټلیفون کړي هم هغه ټول دا زنانه چې هسې داسې کیسې شوي. نو اول دا خبره ضرور یاد ساتئ لږ نصیحت په طور دا خبره کوم چې کله هم جنۍ چې الګ ته اظهار ونه کړي جنۍ چې الګ ته ځان ور نه کړي نو الګ په جنۍ سره هېڅوک په زور څوک نشي کولی. خو نن سبا الله دې معافي وکړي الله دې بخښنه وکړي نن سبا بیخي هر څه داسې نکاحګانې سختې شوي او نکاحګانې سختې شوي او د زناګانې زیاتې شوي. نو نکاحګانې موږ ځان ته اسانې کړو او موږ څه وکړو هغه زناګان امن کې ځان وساتو. نو کومې جنکې هم داسې چې یارانې دوستانې کې د واده نه مخکې دغه شي نه پرهیز کې اول خو دا جایز نه چې واده نه مخکې ته غیر نامحرم سړي سره خبرې وکړو هغه سره میلاو شو هغه تعلقات ساته دا خو په اسلام کې جایز نه دي دې نه توبه ویستل پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعضې خلک زموږ نمبر غواړي نو زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته تاسو لکه بشر کوي چې مفتي فیصل نوم باندې یوټیوب چینل دی تاسو هغه زموږ نمبر اخیستی شئ.